او دلته به راوړو. زه خو پښتون سړی یم، زما پلس نیکه ټولې دنیا پېژني، هر چا له نوم ورځي. په ایمان وایي تاسو کې به څو کسان داسې چې د دغې ملا د پلار نوم به ماته وښایي. خو ما ورته بیا هم درته وایم، نن مې پرس کانفرنس کې مې اوس بیا هم وایم که د باچا خان قبر ته د سراج الحق په کږه سترګو وکتل، یاره که ستا پلار او ستا د مور دا قبر زما نه بچ شو که نه، زه به درسره زه خو پښتون سړی یم، زما پلس نیکه ټولې دنیا پېژني، هر چا له نوم ورځي. په ایمان وایي تاسو کې به څو کسان داسې چې د دغې ملا د پلار نوم به ماته وښایي. خو ما ورته بیا هم درته وایم، نن مې پرس کانفرنس کې مې اوس بیا هم وایم که د باچا خان قبر ته د سراج الحق په کږه سترګو وکتل، یاره که ستا پلار او ستا د مور دا قبر زما نه بچ شو که نه، زه به درسره بیا دې شوله یو ټاټۍ ته ایمان تېر کړه، هغې تپوس وکړه که نه، د هغې تپوس نشته. د دې دپاره ځان غرق او تباه کړه، په الشمس او په البدر کې ناست وو، د دوی دپاره مقابلې وکړې د بنګالیانو. نن هغوی وار په وار یو راولي او پانسي کوي او دې قرارداد منظور شو، مزمتي قرارداد منظور شو. که په مزمتي قرارداد مسله حل شوې خو بس دې حل شوې به وي. په ځای د دې چې ته باچا خان نوم ولې، نو باچا خان بابا تا د خدای وګماري چې ته په غلطو سترګو د باچا خان بابا خبر ته وګورې. ته په دې تمه ناست یې چونکې په خپله طالب یې ته په دې تمه ناست یې چې بیا به په افغانستان کې د طالبانو حکومت راشي، خو د طالبانو حکومت بیا نه راځي. او ستاسو هغه خبره چې دا د اسلامو دپاره جهاد دی، بله تاسو به په خپله بیان کړي رممندو هغه احسان الله احسان چې ورکړی دی چې هغه وایي چې دوی له خو ټوله چنده د هندوستان ایجنسي ورکړي، رو ورکړي، او دوی خو د رو په پیسو لګیا دي او تحریک چلوي. په دې پته نه پوهېږم چې رو کله نه داسې د اسلام خواخوږی شو چې د اسلام جهاد دپاره رو لګیا دی، خپلې پیسې ورکوي. وایي زه کرپشن ختمومه چې بسم الله کوي نو ایمان دې پرېږدي. د جهاد افغانستان چې په یرغونو ډالرې راغلي دي او دې ټولو خوړلي دي، اول دې ایمان پرېږدي مونږ لره د هغې حساب کتاب راکړي. سینټ کې یو ځل په جون سټي کې د قومي اسمبلۍ او د سینټ هغې کې پاس و په کشمیر پالیسۍ باندې. نو اوس خو په حق رسېدلې د قاضي صاحب خدای دې وبخي که بخي یې. قاضي صاحب وایي چې دوی جهاد کوي، مونږ به قربانۍ ورکړو، مونږ به سرونه ورکړو. قاضي صاحب نه پسه د سپیکر د عادلاني صاحب څه و چې په هغې کې دوی ته یرغونو ډالره میلاوېدې، په کشمیر کې ډالر نشته، نو چې ډالر کوم ځای نه هلته کې قاضي صاحب پې جهاد نه کوي، چې کوم ځای ډالر یې هلته کې دوی جهاد کوي. دا خپل یو وزیر مړه چې د صاحب البنک والا هغه مسله د هغې نه خو تاسو نو یالکه ته چې ما سره حساب کتاب کې د خپل ګریوان کې خو مړه سر دنده کاکه ما خو اوسه پولیس هم نه وي، هغه حکومت ته وایي ته زما بده حکومت ته زما ساقي ورسره هېڅ کار نشته. خو چې زما مشران یادوي زه به یې مشران یادوم چې دی وایي چې دی به زما د نیکه قبر نه پرېږدي. په خدای مې د قسمې دا ورته ښکاره ویم، ښکاره ورته یم چې قسم دی په کومه ورځ د هغه قبر ته په کږه سترګه وکتل که ستا د مور او د پلار قبر په تپوس به زه پیدا کوم او والله چې په غمونو به یې درته زه وایم. ځکه چې ویښته مې غلي بیا پې نه چا جرګه وکړه، نه پې چا ننوات وکړه. څه ورځې پس کپتان صاحب ویې بار ډرایکلین شو دا پاک واپس یې راوسته او ټیم ټول ونه پې چې که د خدای ظالمه د عمران خان خو پېښور ټلګراف پسې راولې که نه
دین داسې په تکړ ورخطل اوس دوی وایي چې بیا ورته هغه وړو او بیا یې ورته اخرنۍ پته نه لګي یار د دین دی وایي اخرنۍ له وړو نه د دین پته لري کېدای شي سبا سهار بیا څه چل شي او بیا سره رايوځای شوي خو دغه به دې QWP والا ته وویل خوراک ستاسو نه زه یو تپوس کوم چې زه په خپل معقل او په خپل ذات غیرت ولرم تاسو رانه دا تمه کولی شئ چې زه به په تاسو غیرت وکړم په موږ د غیرت نه کي خو دا بېکاره خو د په خپل ځان غیرت وکړي که نه او دا خو اوس الیکشن ورو رانږدې دی تاسو تماشا کوئ مخکې ګورئ اگر دا خبر ابتدا عشق خیر ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا دا بلا نور ډېر څیزونه درله مخې له راکړي هسې ټوټې ټوټې یو خوا بل خوا موږ یو خبره کوو یو پالیسي موږ خپله کړې ده ډېره خوښبینه یې درته دی چې ما سوای د دې نه چې یو ذلت وکړي چا سره سیټ اډجسټمنټ وشي هغه بله خبره ده یعنی AP به را روان الیکشن په تنها په خپل سر او د باچا انتخابي اتحاد نو کوم او که سیاسي اتحاد دي دا به بیا کېږي بیا به پارټي خپلې فیصلې د هغې مناسبت سره وکړي خو انتخابي اتحاد هېڅ چا سره زما نشته ما خو له ټولې ما سوای د دې نه چې که چېرته یو ضلع دوه درېو کې سیټ اډجسټمنټ وشي نو هغه به او تاسو خو یار خوشحالي کې چې څومره ټوټې ټوټې کېږي په ایمان وایه تاسو پکې فایده ده که نقصان دې ته لږ صبر وکړئ او ټول ورګه ته به د کپتان او د هغې سپینو ټوپۍ والا لوبو ویني چې دوی به یو بل سره کومه لوبه کوي په لکونو پښتانې پرې مړه کړي او چې لکونو پښتنو وینې توی شوې نو دې هغه ځای له راغلی چې کوم ځای کې زما او ستا مشران 40 کاله مخکې ولاړ چې اوس ورته دوی فساد وایي څنګه چې په دغه مسله ته د باچا خان بابا سیاست ته راغلې همدقسې به کښېري ته په نورو مسلو کې هم راځې ځکه چې د دې ملک بچپېدل چې دي دا په عمران خانې کې نشته دا په باچا خانې کې چې ته د باچا خان بابا سیاست ته نه راغلې قسم دی که ته د ملک مسلې نن دنیا هغه ځای له راغلې ده وي عدم تشدد په کومه رول کې چې مړه باچا خان بابا وایي چې عدم تشدد دا تاریخ یافته ملکونه چې ورته خلک وایي بیا به عدم تشدد پېژندنه ما په یو میټینګ کې دا خبره په غور واورئ ما په یو میټینګ کې نیلسن منډیلا ولیدم چې زه ورغلم تعارف مې ورسره وکړ نو ما سره هغه پاکستان سفیر و نو هغه ورته وویل چې راته دوی نیکه دونه جیل تېر کړی دی نو منډیلا داسې ما ته وکتل زما نه هم زیات زما ورته چې دي صرف یو فرق دی چې تا په یو ټپ تېر کړی دی او هغه ټوټې ټوټې تېر کړی دی نو زما دی چې هم ورته چې دا څه وکتل نو آتم چې دا باچا خان نیکه دی چې او ما ته پوره یو خبره وکړو زه په دنیا چا امپرس کړی نو هغه یو ګاندهجي او یو باچا خان